کپتان صاحب وکړو په تاسو خو یې وس خپل نه لیدو نو تاسو له رانغې رزړو ته درنه وتښتېد په رزړو کې یې خپله جلسه وکړه خو تصویرونه به یې تاسو لیدلي دونه خلک پکې نو په ټولې ضلعې په جلسه کې لکه تا چې نن د محمد خان په دې حجره کې راغونډ شي او هلته کې ما خو یارولو ما خو د درو ورځو نه چغې والې چې که ما پسې د بیا د ملیشیا او د دوبۍ خبره کړي زه د نیغت عادت ته راکاږم نو ما پسې خو یې څه ونه وې خو یو خبره یې وکړه وی چې دې زه یاد کړم چې اسفندیار او آفتاب خان دلته خپله باچهي جوړوي اوس یې خپل زوی زامن هم راوښکل سیاست ته کپتان صاحب زما ګناه نه ده که تا پیرنګی کړی و ستا زامن لاړل په ولایت کې کېناستل د دې زه نیم ذمهوار د دې ته پخپله ذمهوار ما دا ذاتي خبرې چرې نه کوله خو چې پرون یې راپسې ذاتي کړې ده اوس به ذاتي جواب ورکوم که پرې خفه کېږي زر ځله د خفه شي ما ته ډېر ملګري خپل وایي چې ته نه اته به نه کوې زه یې کوم ستاسو نه تپوس کوم یو سړی درې ځله خپل کور په خپل ځان باندې روان کړي تاسو ته په دې تمه چې ستاسو کور به هغه آباد کړي یو سړی چې د خپلې لور نه انکاري وي یو سړي چې نکاح کړي او د نکاح نه انکاري وي د دې نه لوی دروغ به نور تاسو ته څه وایي او که بیا هم پې تاسو د هغه په خولې یقین کوئ نو ستاسو خپله خوښه په خدای مې د قسمي د سیاست ته زه خو هر ځای دا وایم د سیاست نه شایستګي او شرافت عمران خان ختم کړ پخوا به سیاسي مخالفینو په یو بیا سیاسي په یو بل بیا سیاسي دغه کول تنقید کو ذاتیاتو ته څوک نو راکوز شوي د ده خو پیلوان یې وایه چې هغه درنې کړې وه او په درنه کې چې ده کومه لهجه او کوم الفاظ استعمالول د خپلو مخالفینو د کنزلو نه کم ټوله دنیا کنځي مونږ پسې خو به دا وی چې د ان پي نه کرپټ حکومت مونږ لا تر اوسه پورې نه دي لیدلی په تاریخ کې داسې کرپټ حکومت نه دی راغلی نن ته یو تپوس کوم ستاسو د ټولو په مخ کې کپتان صاحب زما یو ایم پي ای باندې لاس کېده زما په یو قومي اسمبلی ممبر باندې لاس کېده زما په یو سینیټر لاس کېده زما په یو وزیر لاس کېده چې په چا باندې د نیب کیسونه دي الله شته زما ایم پي ای زمینې سینیټران وزیران ټول پاک دي ستا خو لا اوس حکومت خلاص شوی نه دی چې نیب تحقیقات شروع کړه تاسو به هر ورځ په د اخبار کې ګورئ د نوې نوې مقدمو دا چارسده ډېره وړه ضلع ده که د چا په پلار کې ایماني راپاتې شي ما سره زما ښځې سره زما زوی سره او زما دواړو لوڼو سره که وشي دي چې بس ما کله کوم چې د باچا خان بابا نه په میراث کې ما څه پاتې شوې ده د هغې نه علاوه د څوک یو مرغه په ما ثابته کړي دا نه وایم چې زه به سیاست پرېږدم ما پانسي کې یاره زه به دونه دلیم چې زه به د باچا خان او د هغه د ملګرو هغه ټولې قربانۍ په یو هوټلو یا په دوه پلازو خرڅوم ډېر مخکې سن 93 کې یو زورور راپسې راغی په سن 93 کې 10 کروړه قسم دی ډېر لوی شو وی 10 کروړه به درکړو نه مې ورته کښېنه مې ته دا 10 کروړه په 100 کالو تقسیم کړه نو دا کال ته ماله څه راکړې چې کوم جیلونه خدای خدمتګارو تېرې کړي دي زه به درته د هغې ډیټیل ووایم او ته انصاف وکړه چې ته په یو کال د هغې جیل باندې زه دا تقسیم کړم مې یوازې د بابړې په شهیدانو که ته دا 10 کروړ روپۍ تقسیم کړې نو څونه به وي څه به رسي سړي سره مې زه دا اسفندیار به نه خرڅېږي خدای د هغه ورځ نه راولي په اسفندیار به نه خرڅېږي
د باچا خان بابا سوچ، د باچا خان بابا فکر، د هغه او د هغه د ملګرو ټولې قربانۍ به بیا خرڅېږي. ما سره خو بل څه نشته چې زه یې خرڅ کړم. ما نه که د باچا خان بابا نومه خواشي نو زما خیال کې په دې چارسده کې زه الیکشن ته ودرېدم، نو که ما 100 ووټه واخېستل زه به یم زه ډېر نری. دا ووټ زما نه دی، دا ووټ د ایمل هم نه دی، دا ووټ د قاسم علي خان هم نه دی، دا ووټ د باچا خان بابا د دې لاټین دی. دا هیر کې چې څوک ولاړ دي په کوم حلقه ولاړ دي او څوک په کوم حلقه ولاړ دي، نه. بارم چې ستاسو کوم دوستان دي، یاران دي، رابطه ورسره وکړئ، که د هغې امیدواران پرېږدئ، هغې ته هم دقه ووایه چې خدای قرآن ته وګوره، بس لاټین له ټاپه ورکړئ. پښتون قوم پښتون دې وخت کې د خپل تاریخ په یو ډېر نازک موړ ولاړ دی. هر اړخ ته چې ورته ګورې نو پښتون مري، په یو نوم مري، په بل نوم مري، خو پښتانه تباه دي. چې موږ به ورته چغې والې چې دا جهاد نه دی، فساد دی. باچا خان بابا به چغې والې که به یې نه والې په کرسۍ کې تاسو پسې ګرځېده او ویې دا ګورې جهاد نه دی، دا فساد دی. چا به دا د روس ایجنټ دی، چا به دا د هندوستان ایجنټ دی، پکې داسې زور ومو چې ویل د اسلام دشمن دی، د هندو دی. نن د هغې نه پس نن پاکستان رد الفساد شروع کو که شروع یې نه کړ، او دا رد الفساد د چا خلاف شروع کو؟ هم د هغې خلکو خلاف چې باچا خان بابا ورته هغې وخت کې ویلي. ځکه مونږ دا وایو چې د ملک مسلې حل کول غواړئ، که د ملک د مشکلاتو نه راوښکل غواړئ، د هغې یوه طریقه ده او هغه دا ده چې باچا خاني به راولئ او باچا خانۍ نه بغیر ستاسو پلار هم نشي شل کولی. باچا خاني زما هم ضرورت دی، ځکه چې زه هم په دې خاوره اوسم، زما بچې هم په دې خاوره اوسي، خو د دې خاورې ضرورت باچا خاني ده. چې د باچا خاني نه خپله کړې قسم دی که د دې ملک فیصلې وکړې. لږ مثال درته ویم که نه، 32 کاله مخکې باچا خان بابا په کرسۍ کې ناست، د دې پړانګ بابړ زه م ورسره یو ځل نیم راغلم، په دې کوڅو کې به ګرځېده او تاسو ته یې چغې ویل چې ګورې دا کالاباغ ډیم چې دی دا د پښتون د بچي تبۍ ده. ګرځېدلو ستاسو کوڅو کې او که نه و ګرځېدلې. 32 کاله پس حکومت پاکستان اوس اعلان وکړ، حکومت بیا هم نه دی کړی، جج صاحب وکړ چې کالاباغ ډیم به نه جوړو. دا متنازع دی، مونږ به بادشاه او ممن ډیم جوړو. دا باچا خانۍ له راغې او که باچا خانۍ له رانغې، نو که دوه بنیادي مسلې ته بېله باچا خانۍ نه نشي حل کولی، نو دا باقي پاتې مسلې چې دي امن به هم دلته الله راځي چې ته باچا خاني خپله کړې، چې باچا خاني دې نه خپله کړې، قسم دی که ته په دې خاوره باندې امن راولې. تاسو ته خو یار کار اسان دی، جیندې هم دلته خوات کې دی، ونیسي اوچت کړه صوباړي ماله په دې جینګي ورلو کې او کپتان ته یې ځا وې میا والي کې ته ځان له راغونډه ونیسه ځان له. او ډیوه ده نو ډیوې له خو مړه معمولي پوکې پکاري، هغه له خو چې معمولي پوکې ورکړه به ډیوه مړه شي. که باران شو ډیوه مري او که هوا راله ډیوه مري، خو که باران شو هم لاټین بلي او که سیلی راله هم لاټین بلي. خیر دی، کور کې هم د زنانو لږه پوښتنه وکړې د دې لوډ شیډینګ په وخت کې پیمانه وایي چې د لاټین دې سره څونه قدر دی دونه ما او تا سره نشته، ځکه چې د هغه ګزاره بې د لاټین نه د هغې چې زنانو نه کېږي. نن سپریم کورټ یو فیصله وکړه، تاسو به ټول تر اوسه پورې خبر یې چې څه فیصله ده او څه فیصله نه ده. زه د فیصلې ښې او بدې کې نه ځم. اخو شهباز شریف وویل چې زه به عدالتي جنګ خپل کوم، هغه پیښه او د هغه عدالتي جنګ پیښه او به کوي، خو دا په کوم وخت چې دا فیصله وشوه په دغې وخت باندې زما اعتراض دی. په کار دا و چې د الیکشنه پورې صبر شوی وي،
او د الیکشن نه پس دا فیصله راغلی وي نو بیا به دا تاثر خلکو نه اخیسته چې دا یو مخصوص سیاسي پارټۍ د ګټې لپاره دا فیصله کیږي. اوس چې د الیکشن نه مخکې وکړو نو اوس دقه خبره به وي چې د ډېرو خلکو ذهنونو کې به دا شکوک وي چې دا دونه سخته فیصله ځکه راله چې الیکشن کې یو خاص سیاسي پارټۍ ته فایده ورسي. کله چې په ملک کې الیکشن راشي نو د حکومت دا فرض دی چې داسې فیصلې داسې حکمونه نه کوي د کوم نه چې په هغه انتخاباتو باندې غلط تاثر د خلکو جوړېږي. مونږ له دلته یو کیرټیکر راغوستی دی په خولې اواز کوي وایي زه به آزاد او شفاف الیکشن کوم، زه د دې لپاره وزیر اعلی یم. پرونه بل ورځ یو ویډیو په فیسبوک زمونږ ملګرو ایښی دی چې د تحریک انصاف په سوات کې یو امیدوار ګاډۍ د ټرانسفارمرو د ستنو نه ډک کړی دی او زمونږ ملګري تللي دي هغه ګاډۍ نیولې دی چې پولیس راغلی دی، پولیس ته زمونږ ملګري شړلي دي، هغه ته ته خپل کار کوه. یو خوا چغې وایي چې ترقیاتي کارونه به نه کېږي، بل خوا سریام دقه لګیا دي هغه په فیسبوک تاسو هم ورته کښېنئ ویې ګورئ وبې وینئ. او دا دلته چې ناست یم بیا جزانانو خو نور څه وس نه کېږي، خو شکایت دا راځي وایي باجري راوړي او باجري راوړي. ما ورته ووایه چې ډېره باجري به وشیندئ، ته به دونه باجري په 25 تاریخ وشیندئ چې یاد به یې لري تاریخ. هېچا به دونه باجري نه شیندلې لکه تا چې څونه شیندلې ده. دوه لویې ګټې ستاسو آیا چې موږ چغې والې 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 د کالاباغ نه نه قلارېدل. زه مشکور یم د چیف جسټس چې بله ورځ حکم دا وکړه چې څوک به د کالاباغ نوم نه اخلي. زه دا دوه ډیمه جوړوم، یو باچا جوړوم، یو مومن جوړوم، بل ډیم لا تصور مه کوئ، زه نور ډیمونه نه جوړوم. خو دونه چیف جسټس ته ضرور وایم چې چیف جسټس صاحب د کالاباغ خلاف رومبې قرارداد د ضیاءالحق په دور کې په 1986 کې د درو اسمبلو پاس کړی متفقه چې موږ کالاباغ نه منو. دونه را باندې چیف جسټس صاحب د قوم حق دی چې د وابدې نه تا تپوس وکړه چې دا 22 کاله تا د کالاباغ متبادل نور ډیمونه ولې نه دي جوړ کړي. که دغه زه دې پرېښې وي او نور ډیمونه یې جوړولې نو په دې 22 کاله کې به دونه ډیمونه جوړ شوي چې تصور یې نه شي. خو هغوی دقې زه د غشتو او دوه وجې وې د هغې زه. یو وجه دا وه چې دواړه ډیمه په پښتونخوا کې راتله، د بجلی پیسې آمدن به تاسو نه راته. کالاباغ داسې ډیم و چې دا به په پنجاب کې راته، د بجلی آمدن به هغه راته. یو او دویم دا چې د کالاباغ نه بغیر د باولپور، باولنګر، مظفرګړ دغه ځمکې نشي آبادېدی. نو ما ته یو ورځ یو ډېر سینیر سړي ووایي وی ته دا نه غواړې چې دغه 3 ضلعې دې آبادي شي؟ ما ورته خدای دې زر راله آبادي کړي، خو چې ته باولپور، باولنګر او رحیمیار خان آبادی او ماله نوخار، صوابه، نوخار، چارسده او مردان دا د اوبو د لاندې کې نو مې دغه قیمت ورکولو ته دې په هېڅ قیمت نه یم تیار. سوا خبره کوو موږ وروڼه یو، مشر کشر راکشته، مشر رور له عزت ورکول خلک د پښتنو نه زده کوي. خو یو شرط چې مشر رور به ماله په سر د مینې لاس ایږدي، او چې د مینې لاس نه ایږدي او ما ته وایي چې ته ما له اشتراک قسم دی که ورله عزت ورکړم، بیا رورولي نه ده، بیا غلامي ده. او زه د باچا خان بابا نصیب ما د چا د غلامۍ چل نه دي زده کړی، په قرآن هم نه کوم غلامي.
د ولی خان هغه تقریر را یاد کړئ کوم چې د هغه د ژوند د خیرني تقریر و چې د باچا خان مرکز افتتاح یې کوله اوس هم په فیسبوک شته چا پاڅېد او شروع یې د دې نه وکړ چې پښتنو ویل زه نن تاسو ته نصیحت کولو ته نه یم ولاړ زه نن تاسو ته خپل وصیت کوم او په حال کې دننه او د حال نه بهر چې څونه خلک سره زما قسم دی هر یو انسان په سرو سترګو جړی چې کله ولي خان ته وویل چې زه خپل وصیت کوم وصیت څو لومبۍ خبره یې وه وی زما بچی دی د هغه د خپله خاوره ده خو د هغې خاورې نوم نشته زما د بچي نوم روک دی زه د خپلې خاورې له نوم غواړم د دغې دواړو باباګانو په برکت او ستاسو د ټولو په ملګرتیا د دې خاورې نوم پښتونخوا شو او که پښتونخوا نه شو او زه خو هر ځای دا خبره کوم قسم دی هر څوک چې ورته پښتونخوا وایي زه خوشحالېږم خو دا نواز شریف چې خوله راغونډې کړ دی ورته پښتونخوا وایي قسم دی په هغې ډېر زیات خوشحاله دی ځکه چې هغه خو بیخي هغه ذاتي دشمني کوله دې نوم سره دغه یو وصیت و دویم وصیت یې دا و چې زما د بچي د خولې لوړی ده خو زما بچی یې نشي خوړی زما بچی اوږې دی د پنجاب بچی پرې مړېږي په اتلسم ترمیم کې که سل په سل نی نو لس کم سل فیصده د دې بچو د خولې لوړی موږ د پنجاب د لاسه وویسته او واپس هم د خپلو بچو له راوړې خو هغه هم ګورې وړوکی نه دی په خپل غرض پیږي تاسو به کتلي اوس شروع شوي دي چې اتلسم ترمیم کې ځینې غلطۍ دي هغه لرکول غواړي او اتلسم ترمیم کې ځینې غلطۍ دي هغه لرکول غواړي زه ورته نن ستاسو ټولو په وساطت دا یو خبره کوم چې که کوم انسان اتلسم ترمیم له ګوتې وړلو کوشش وکړو ټولو کې لومبۍ به زه په سړک ولاړ یم روزی به راسره او که نه به روزی راسره مړه دا او خو زه نه اورم هغې له اواز ورکوي روزی به که نه به روزی موږ باچا خان بابا ووی باچا خان بابا ووی چې پښتون د ګټې تکړه دی ډېر مشران دلته ناست دي د دې د اقتدار هغه د خولې اورېدلي چې پښتون ګټه کولی شو د ګټې د سنبالي چل نه ورځي اوس به ورته دا ثابتوم چې بابا ستا د بچو ګټه کول مې زده کړي دي او د ګټې سنبالي یې مې زده کړی دی ناصره جنډه ګوره دا که زما د وراثت جنډه ده نو تاسو چې ما ته مخامخ ولاړ یاست تاسو کې هم ډېر لوی اکثریت ته داسې خلکو چې د هغې د وراثت دا جنډه زه خو هر چا ته دا وایم بل انسان چې مړ شي نو د هغه جایداد او د هغه مال د هغه بچو ته پاتې شي د سرې جنډې خاوند چې مړ شي نو هغه دولت او د هغه جایداد او دایم بچو ته پاتې شي خو ورسره یو سوچ او یو فکر او د قربانۍ یو جذبه هم هغې خپلو بچو ته هغه په میراث کې پرېږدي نو ستاسو هم دا میراث دی چې د باچا خان بابا سیاست به ګټو او زما هم دا میراث دی چې د باچا خان بابا سیاست به ګټو په شریکه به پاسو چې څنګه ستاسو پلارانو او نیکونو زما پلار او زما نیکه له په غیرت لاس ورکوم دقسې به راله په غیرت لاس راکوئ ما خو درته وویل چې را باندې څوک شته کي ته لنډ تپوس یو کوی د دې مخالفینو نه یو وخت داسې راغی دلته د هغې وخت د جیل ملګري زما ناست دي یو وخت داسې راغی چې باچا خان بابا په یو جیل کې و ولی خان بابا په بل جیل کې او زه په بل جیل کې و 3 پیړۍ مونږ په یو ځای په جیلونو کې و په څه کې دي نه م جواري کړې وه نه م مرګ کړی و نه م جوبله کړې وه نه م غلا کړې وه صرف او صرف د دې پښتنې خاورې او د دې پښتون بچي د سر په غیرت کې جیل ته تلي او فخر پې کوو جیلونه م تېر کړو سخت م تېرې کړې خو ستاسو او ستاسو د بچو د سر سودا م چا سره ونه کړه اوس هم دا تسلي ساتئ
زه خو هسې ځان نه مې درته ځوان جوړ کړی دی وګوره زما دې سر ته بس دی پښتانه خو وي چې د شپېتو شي ویشتو شي زه خو د اویاو شوم اوس خو په دې خوشحاله یم چې خدای دې عمل له نور هم همت ورکړي چې په کومه طریقه په دې ایم سي کې هغه کار وکړه زما خیال دغې طریقې باندې ما هم نشو کولی زه وایم ټولو کې لوی داد په دې الیکشن کې چې زه خپل زوی له ورکوم به دا ورکوم چې ایم سي یې راوچته کړې ده او ډېره موده پس دا به راسره تاسو منئ چې ډېره موده پس ایم سي داسې راوچته شوې ده لکه اوس چې څنګه راوچته ده الیکشنه پورې به دا جذبه او دا جوش برقرار ساتو خدای دې کې چې 100 درجې نور سیوا کې زه پرې نه یم خفه الیکشن کې ګوره په کلي کې د نی تپوس کوی چېرې کوم نی ښه ویښته جوړوي د چمیار تپوس کوی چې کوم چمیار ښې سپلی ګنډي د درزي تپوس کوی چې کوم درزي ښې کپړې ګنډي ګوره په الیکشن کې د الیکشن دا ووټ چې دی دا د کاغذ یو ټوټه مه ګڼئ دا ووټ چې ته کومې پارټۍ له ورکړې نو د خپل ځان او د خپل بچو د سر اختیار تاسو مخکې پارټۍ له ورکړې نو چې د سر اختیار د بچو ورکوئ نو په نی کې تپوس کوئ په درزي کې تپوس کوئ په چمیار کې تپوس کوئ په سیاستدان کې تپوس ولې نه کوئ که یو ځای کې در سره این پي د 100 کالو تاریخ کې که چېرته د پښتون د سر سودا کړي خو ایمان تېر کوې ویې وایه راته چې زموږ د سر سودا شوې وه ځکه تر نه واپس کېږو ستاسو د سر سودا د دې نه مخکې چې زه پرې خبره هم چا سره کوم نو خدای مې دې مړ کړي چې د هغې الزام را باندې را نه شي 25 تاریخ زموږ د پښتنو او خاص کر د پښتونخوا په تاریخ کې ډېر نازک دی نور کله به هم الیکشن وي اب هم نازک وي خو دا الیکشن ډېر زیات نازک دی ځکه چې درته مه وویل دا ګیر چاپېره د ځان نه ګورئ کې هر ځای کې چې څوک مري نو پښتون به مونږ چې په لومړي سر کې د فاټا چغې جوړه کړه چې فاټا د صوبه کې شامله شي ما خو اشنا دی مولانا فضل الرحمن صاحب خو مولانا یې مخالفت شروع کړ نو ما ورته یو ورځ وویل چېرته مې شوم ورته چې مولانا زه درنه یو تپوس کوم دا کیله پیرنګي راښکلې ده زه یې روانور غواړم ته وایې نه دا کیله به نه روانه نو پیرنګي دا میراث تا ته کله نه پاتې شو چې ته به پیرنګي د میراث جنګ ما سره کوې یو سترګه به خاندي یو وجل او دا کیله به روانېږي پښتون به یو کو که خیري او ما قوس شوه اوس یوه کیله بله پاتې ده چې هغه د شمالي او جنوبي پښتونخوا ده که خیري دا یو کیله روانه شوه د دې نه پس به پاسو ستاسو مدد به مې پکاري د دې دپاره چې هغه کیله م زه روانه کړم او د بلوچستان کې چې کوم پښتانه دي هغه هم زه راولم موږ یو لویه پښتونخوا جوړه کړو په پاکستان کې یو هډ یو وجود یو خو 2 ټوټې اوس پاتې شو چې هغه ټوټه هم ختمه شي چې بس دا یو لویه پښتونخوا شي د دغې لپاره به مې ستاسو د ټولو مرسته پکار وي شاعر وی غضب دقه دی که نه یار چې زه ګرم شم نو تاسو پکې نارې شروع کړئ بس بیا زمانه دغه خپل دغه نه مې سړک نه مې بل ته کې هغه شاعران وی د یو مشهور شاعر شعر و تاسو به مو اورېدلي وي به اسلام زنده ہوتا ہے کربلا کے بعد اورېدلی مو که اورېدلی م نو په پاکستان کې را خبره الټه ده پاکستان کی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر 5 سال بعد جماعت اسلامی دلتا صوباڑی والا سره مرګري وو کنه مرګري
حکومت کې شامله وه که نه وه شامله. او زما اشنا د نواز شریف غېږ کې ناست و که د هغه غېږ کې نو ناست، هغه د کابینټ ممبر و که د هغې نو، هغوی به دې حکومت ته کنځل کول، دې حکومت به هغې حکومت ته کنځل کول. چې حکومتونه ختم شو دواړه یو بل ته ورته غاړه وتل، وایي مونږ د شریعت لپاره یو شو. چې د فاټا ادغام کېده او د فاټا بل په قومي اسمبلی کې پروت و، وزیر اعظم صاحب په چین کې و او مولانا صاحب ورته یو ټلیفون وکړ، ده په یو ټلیفون باندې نواز شریف هغه بل واپس کړ. نو چې د فاټا د ادغام دپاره یې ورته ټلیفون کړو، ایمان به مولانا تېر کړو، د شریعت دپاره به یې ورته یو ټلیفون کړو که نه چې شریعت نافظ کړه، ګنې مونږ درنه لاړو. هغه وخت کې چې تر کومه کورسۍ وه ده ته شریعت نو یاد. سراج الحق صاحب اوس وایي چې عمران او نواز شریف او زرداري دا د پنجاب سیاست کوي. د خدای ظالمه، تو خو چې په حکومت کې ویلې مونږ درته چغې والې چې دا د پنجاب سیاست کوي، تاسو یې وایئ نه دا د پښتنو سیاست کوي او د مسلمانانو سیاست کوي او د اسلام خدمت کوي. خو چې څنګه د خولې نه هغه نوړی ووته او نور د خوراک پکې څه پاتې نو، نو بیا درته دا دریاد شو، هم درته مسلمان دریاد شو، اسلام دریاد شو، هم درته پښتون دریاد شو. عزتمندو، وخت نازک دی، ماښام ته هم وخت ډېر لږ دی. یو خبر درته کوم، 25مه پورې به ځان ویښ ساتئ او د 25مه پورې نه زما بنیادي خبره راځي، 25 تاریخه پورې به د خپلو کوڅو څوکۍ کوئ، غله به د شپې راځي او خپلې سوداګانې به کوي. نو چې دونه م ورته خپلې کوڅې تیار یې چې ستاسو کوڅو ته کم از کم هغه غره ځان راونه رسوي. نو نور که خیر وي الله پاک به خیر کړي، کومه جذبه چې ستاسو او په کوم جوش چې تاسو راوچت شوي یې، ما خو ډېره موده پس دا جوش ولید